पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज هم په خپل وطن کې بایلو د نیوزیلند نه په دې سیریز کې 2 ون ډے میچز بایلل د ساوث افریقا سره یو میچ هغه ته ګټلو جی پاکستان چې دا کم سکواډ چیمپئن رافای د پاره سلیکټ کړي دي کم سکواډ سلیکشن شوه دي نو په سلیکشن کمیټې باندې ډېر زیات سوال اوچتيږي خو زما پوینټ اف ویو سره تاسو سوای جی آیا خوشدل شاه یا سلمان علي آغا چې کم پیچز د سپینرانو د پاره جوړي نو دای به د مون ټیم په بالنګ باندې بچ کې خوشدل شاه یا سلمان علي آغا یا ابرار احمد پرونی میچ کې هم 63 رنونه په 10 اورونو کې ورکړي دي چې پیچ کنډیشن داسې خیره خو بیټینګ د پاره د سپینر او د فاست بالر د پاره پکې داسې فائدہ نه و په دغه پیچ کې خو د پاکستاني چې کم بیټسمنان وای په فلاپ شو د نیوزیلند بیټسمنانو په دغه سکور 242 رنونه ډیر په اسانه باندې چیز کړ خو د پاکستان چې کم پیچ کنډیشن دي نو پاکستان د خپل پیچ کنډیشن نه فائدہ نشو چتول خپل هوم کنډیشن نه فائدہ نشو چتول خو پرون چې اسټه مامر شروع د نیوزیلند او د پاکستان نو هغه ټایم کې ما دا سوچ کولو چې خوشدل شاه به مونږ بچ کی په چیمپئن رافای کې کنا تاسو سوای خوشدل شاه به مونږ بچ کی په بالنګ باندې بیټینګ خو پرې د په بالنګ به مو بچ کی سلمان علي هغه به مونږ په بالنګ بچ کی ابرار احمد به مونږ په بالنګ باندې بچ کی په یو میچ کې کچرته میچ پساو شو او ټریک د سپینرانو وی نو آیا د سپینرانو به مونږ بچ کی پاکستان سره په دې چیمپئن رافای کې سپیشلیست سپینر شته جی سپیشلیست سپینر چې کم دی صرف اور صرف پاکستان سره ابرار احمد دی جی چې ابرار احمد ته د سپیشلیست سپینر وای هغه پاکستان ته فائدہ نشي ورکول په دغه پیچز باندې نفاس بالرانو کې ردم شفاس بالرانو کې فهیم اشرف ګوره محمد رضوان د ځان سره سکواډ کې اچولې د فهیم اشرف که محمد رضوان نه دی چولې زبر نه شفارس راغله دي نو محمد رضوان لپاره چې ویلې یار چې دا تاسو کوي مال په ټیم کې دا ټیم خو زه چلو ما کپتان خو زه ما ګراوند کې خدای نه زکار اخلم نو محمد رضوان خپل هم کانفیډنس نه دی چې فهیم اشرف باندې بالنګ وکي دوا ورې په کل درې مورته بیا لیټ راوستو چې میچ کې سنو پاتې نو ګوره چې یو کپتان په کلاړي باندې کانفیډنس نه وي یو کپتان په کلاړي باندې باور نشي کوله نو هغه کپتان به کلاړي نه فائدہ سوچته کی نو ډیر بکواس ترین سکواډ د پاکستان د چیمپئن رافای او هر میچ کې بر پاکستان کرکټ فین زومدغه کلاډیانو لغوسوي بل د پاکستان میډل آرډر کې تاسو ګورئ رضوان دی اور سلمان آغا د کدی چرته بیټینګ خوشدل شاه شو طیب طاهر شو د له پرون موقع بچ د یو سکور پاکستان ته ورکړی وي او ټوټل په بورډ باندې لګولې وي خو نه جی طیب طاهر اگین فیل او خوشدل شاه اگین فیل 14 بال 7 رنونه کړو په 14 بالو کې دیو باونډریم نه دواله لکه بیټسمن لچ کانفیډنس ملاویږي په باونډري باندې ملاویږي چې چوکوي چکوي نو ډاډه شي چې بس بال باندې مې په بیټ باندې مې بال راغو ځا ګیپ مې پر لخکارا شو بال لخکارا شو نو 14 بالو کې هغه صرف دغه و سنگل کړي وي او بیا اوټ شو نو خوشدل شاه په سلیکشن باندې فهیم اشرف په سلیکشن باندې طیب طاهر په سلیکشن باندې با چیمپئن رافای کې تاسو خستو مانه کیږي مال خشورلی پته ده اوس نیوزیلند له تاسو ګورئ تیر شوی دا غي ون ډے ریکارډ ګورئ تقریبا 9 میچونه ای کړی دی ون ډے کې تقریبا میکسیمم دا غي چې ون ډے کم پرسنټیج دی په دې کال کې او دی بل چې کم 2024 تیر شو دا غي ډیر ښه پرسنټیج سره ون ډے میچز ګټلې دي او پاکستان سره په ګروپ کې هم د چیمپئن رافای ګروپ کې پاکستان سره نیوزیلند هم دی نو کالتا انډیا په دوبۍ کې پاکستان نه میچ وګټل نو بیا خو د نیوزیلند چانسز نورم هوسي واشو د فائنل ته د سوري د سیمی فائنل ته کوالیفای کېدو نو ګورو با چې په چیمپئن رافای کې د پاکستان د کم سلیکټډ سکواډ دی دای به څنګه پرفارمنس ورکوي خو ډیر پرشي پلیران پکې شامل دي ډیر اهم کلاډیان چې کوم دیغه ډراپ شوی چونکه اسامه امیر پکارو شاداب خان پکارو د پاکستان په کنډیشن باندې ګوره پرون د افغانستان خلاف چې کم پریکټیسي میچ وو اې کې شاداب خان 10 اور 29 رنونه اور 3 وکټ یې اچتلی دي د افغانستان بیټسمنان د افغانستان ښه ټیم دا نه چې افغانستان هم سیکنډ ټیم افغانستان هغه ټیم چې کم چیمپئن رافای د پاره غي سلیکټ کړي دي دای خلاف ښه پرفارمنس کړو نو ګوره شاداب پکارو اسامه امیر پکارو اسامه امیر سره زموږ د بورډ لانجی دی غریب ډراپ کړي دي ښه کلاړي د بیټینګ هم کول شي چونکه 2023 ورلد کپ کې هغه فلټاسي او شاټ پیچ کولی اې کې ولدما هم ډیر غوسه شي و 2023 چې کم ون ډے ورلد کپ په انډیا کې نو هغه موږ د اسامه امیر او د شاداب د لاسه بایللو او دا ځل به د خوشدل شاه د ابرار او د سلمان آغا د لاسه بایلی دا لزه شورلی دا خبره کوم دا له اوس نه دا ویډیو تاسو ځان سره پر ریکارډ باندې کېدی چې خو دې درو بادراونه موقع تاسو غټ امید مساتئ خوشدل شاه سره یار ورایټی کم ده خوشدل شاه سره ورایټی شته اس قسم ورایټی وسه نشته دا او پیچ کنډیشن چې کوم ال سپینر د پاره جوړ وینو پاغه باندې خو بیا هر سپینر بالنګ کول شي پاغه باندې خو ته بابر اعظم ل بال ور کوم په د لیګ بریک کوي هم په د اف بریک کوي نو ضرور نه چې بس یو پیچ د سپینر د پاره جوړ شنو پاغه و موږ له خوشدل شاه یا سلمان آغا یا ابرار بالنګ کوي
موږ له په هر داسې او په هر پیچ باندې په هر کنډیشن باندې داسې سپینر پکارو چې هغه پر چیمپئن ټرافي کې پاکستان د سختو حالاتو نه راوښکې شوې. بیټینګ کې دغه حل دی، بیټینګ کې دا حل دی. په فاست بالرانو خو دغه خبره نو کوم چې پرون نسیم شاه خردم کې خو بالنګ کړی دی او سکور به کنسټ کړی وي، خو هغه چې کم ډیلیوریز لکه ان پلیبل ډیلیوریز پکې هم شاهین افریدي هم خبالنګ کړی دی. په فاست بالرانو زه خبره نو کوم، زما ټول چې کم خبره و په دې ویډیو کې په سپینرانو وا او په دې سپینرانو باندې ګوره تاسو کو نور سکواډ ګورئ کنه نو هر یو لوبډله کې خخ سپینران ایواره چولې دي. ای لا پته راځي کنډیشن باندې سپینر وي. دلته د موږ رضوان صاحب وایي چې نه کله سپیش فهیم اشرف موزه اشتلې دي چې فهیم اشرف موږ سره یو ایکسترا چایس ته کله وای پیچ فاست بالر د پاره خوي نو فهیم اشرف موږ سره فاست بالینګ کوي او چې کله وای پیچ سپینر بالر د پاره خنوي بیا مو خوشدل شاه اشتلې دي نو بیا بر سره خوشدل شاه بالینګ هم کوي او بیټینګ به هم کوي. نو نه دی فهیم اشرف چلی او نه دی خوشدل شاه چلی. نو ګوره اکثر د بابر اعظم په کپتانۍ کې په هغه باندې دا تنقیدونه کېدل چې د په ټیم کې خپل مرګري راوستي دي او په رضوان باندې موږ دا تنقیدونه کېږي چې د راتلو سره خوشدل شاه ټیم ته راوستو خپل مرګر ابرار هم پښتون دی کېدای شي د ابرار الزام هم پې ولګي. خیر دا اپډیټ شو، تاسو دې حوالې سره څه وایئ؟ آیا پاکستان به دې سکواډ سره مخترکۍ باندې لاړ شي که نه؟ دې سکواډ سره به چیمپئن ټرافي کې څه اهم کارنامه سره انجام کړي که نه؟ کمنټ ضرور وکړئ، خپله رایې ضرور شریکه کړئ.